आयत नंबर 114 सूरतुल बकरा पारा नंबर 1। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन अज़लमु मिम्मन मना मसाजिदल्लाहि अन युज़करा फ़ीहा इस्मुहु वसअ फ़ी ख़राबिहा। वमन अज़लमु औसो कुल्ले ज़ालिम दे मिम्मन दहा चाना मना चिमन कवी खल्कु लरा मसाजिद अल्लाहि द जुमातुनु दल्लहना अयुद करा दाचियात कुरिशे बिहा पाए के इसमुहु नुमदाओ वसाओ कोशिश कवे पे खराबेहा पखराब वलो दाए के उलाइका दाखलक मा कान लहुम नखाएगी दिलरा अयदुखुलूहा दाचे दाखिल शिदे दे मस्जिदुनुता इल्ला खाइफिन मगर पैर सरा लहुम दिलरा फिद दुनिया व दुनिया के खिज़्युन रस्वाइदा वलहुम दिलरा फिल आखिरते आखिरत के अज़ाबुन अज़ीम अज़ाब लुएदे। वलिल्लाहिल मशरिकु खास अल्लाह लरा मशरिक दे वल मगरिबु औ मगरिब दे फ़अयनमा तुवल्लु पस चरता चिमख अड़वे तासो पसम्मा हा तरफता वजहुल्लाहि ज़ात अल्लाह दे इन्नल्लाह बेशक अल्लाह पाक वासिउन फराही कौन के दे आलिमुन पोय दे। वमन अज़लमु मिम्मन मना मसाजिद अल्लाहि अन युज़करा फ़ीहा इस्मुहु। पदे आयती करीमा के अल्लाह पाक जोरनवर की आगा खल्कुता च आगी द जुमातुनु न खलक मन की शानी नुज़ूल उलमा जिक्र की च यहूद कला यहया अलैहिस्सलाम दाब बेदर्दे सर शहीद को न बख्त नसर बादशाहो मजहबन ईसाईओ औ दा उलगी दो टूल यहूद तकरीबन ढेर कत्ल करल बैतुल मुकद्दस से उरान को अलते खंजीरान अलाल करल तौरात नुस्खे उस वजूले और टूल यानी कत्ल आरत जोड़ को नो मस्जिदुनो ये उरान करल औ खलक ये ते मनकोल औ बल उलमा जिक्र की चिकल महबूब अलैहिस्सलाम हिजरत को द मकीन मदीने था न चिकला बैतुल्लाह ततो वी अल्तमुनस्कोम न दी द मके मुशरिकान न प्रे हो दो औ या चे उम्रे तरा तो सरद सहाबो न बैतुल्लाह ते महबूब अलैहिस्सलाम न प्रे हो दो न दे आयत के अल्लाह आग खल्कु तजोरन वर की चे प मस्जिद न खलक मन की प मस्जिद के द मुन्ज न मन की द तिलावत न मन की द जिक्र और अस्कार न खलक मन की अल्लाह वेदा प मखदस मकलवे जालिम दे। वमन अज़लमु और सोक तेलवे जालिम मिम्मन दाग चाना मना चे मन कवे खल्कु लरा मसाजिद अल्लाहि द जुमातुनु द अल्लाहना दलते मस्जिद याद न को ददेन सिर्फ यो बैतुल्लाह मुराद न दे बल्कि प मखदस मका हर से मस्जिद दे
څوک د هغې نه خلک په کومه طریقه منع کي الله وی ازلم دی ظالم نه ازلم دی ډېر لوی ظالم دی. مساجد الله د جمعات نه خلق منع کی الله وی لوی ظالم دی. اوس چې جمعات رواني نو هغه بیا څنګه بیا الټه کو څوک مسجد جوړي او مسجد آبادی نو هغه بیا د الله ول. څوک چې د خدای مسجدونه آبادی الله پاک داغي کورونه آبادی. څوک مسجد سره محبت کی الله داغو سره محبت. او د مسجد احب البلاد الى الله مساجدها په مخ د ځمکه د ټولو نه خوښ ځایونه الله د مسجدونه دي. وابغض البلاد الى الله اسواقها او د ټولو نه ناخوښ ځایونه الله ته دا بازارونه دي. او د مسجد یو لوی مقام او شرافت دی. حدیث کې راځي محبوب علیہ السلام فرمایي چا کور او دس او دس او مسجد تر روان شو گویا کې د احرام اتړو او حج تر روان دی. چا کور او دس او مسجد تر روان دی په یو قدم ورته الله یو نیکی ورکی. مسجد دا شاهی دربار دی دا د بادشاهانو د دنیاوی بادشاهانو د بادشاہ کور دی. نو ځکه الله من ازلمو دا ډېر لوی ظالم دی. من ازلمو څوک لوی ظالم دی ممن دا چانه منع کوي منع چې خلکو لره منع کی مساجد الله د جمعتونو د الله نو دا ډېر لوی ظالم دی. بل حدیث کے راضی محبوب علیہ السلام فرمائی من بنا مسجدا للہ بنا اللہ بیتا فی الجنہ چاچی اللہ دا پارا مسجد جوڑ کو اللہ بورت جنت کی دا پارا یو محل جوڑ کی. او دلتا علماوی مسجدن کی دا تنوین دا پارا دا تقلیل دے مطلب دا دے دا دے چې د ارچا و د مسجد جوړول وسیونانی دا مسجدن د پاره د تنوین د پاره د تقلیل دی. یره مسجد کې د یو سب برابر ځای ولې نه دی جوړ کړي د دې په بدله کې هم الله د په جنت کې محل جوړي. او الله دې معافي وکړي مونږ هغه شته اخلو جوړول لویه خبره ده هغه شته ورانیږي. د دې وجنا د مسجد آبادی صرف دا عمارت نه دی د مسجد آبادی اعمال پدې کې کول دي. زما درې زامن دي زه مسجد تر اعظم دا درې واړه زامن مې نه راځي کم از کم پلار له پکار دي چې دا مسجد ته ورته وي چې راځه. نو د مسجد آبادی صرف عمارت جوړول نه دي دا په اعمالو باندې آبادول دي. مسجد نبوي محبوب علیہ السلام صحابو سفر جوړ کړي وو لیکن اعمال پکې څنګه کېدل د جنت نه بر زیر راتل. د دیو جنا خپل مسجدونه په اعمالو آباد ظاهری هم آباد کو باطنی هم آباد. ابو لبابه شاه منصوری سے یو ډېر ښه لیکوال دی او افریقې ته تلم افریقې ته افریقا څنګه التا یو مسجد تلړو چې دواړه یعنی مسجد ټول د لرګونه جوړ او مسجد دوچته جوړ په مسجد بار بورډ لګیدلو څنګه ادم ما چانه تاسو کو د مسجد د دې څنګه چې کوم بورډ لګیدلې پاغي نوم دې څنګه ادم د دې څنګه ادم مطلب څه دی. مونږ ارچا مسجدونه سلمان فارسی مسجد ابو بکر دا نمونی ہے اگوی اگا محلے کی او بابا راتے وی چی دا دی سنگ ادم مطلب دارے چی لکما اخوڑا ما بیا تا پوسو کو دا دی سا مطلب چی ما اخوڑا ورتے وی ما تا بابا وی چی دا دی شاعت یو دیر لوی خپل واقعہ پرتا دی محلے تا
یو کاکا راغی اب د ګلکارۍ کار کو د محلې والا ته وی دلته یو مسجد جوړو بیا هغوی ورته وی چې جوړوه مسجدونه مونږ اوزګار نه د به ګلکارۍ کار کو د ورځې به یې مثال روپۍ اتانې مزدوري کوله په هغې کې به یې د څه پیسو ځان له بچو ته میوه راوړله د کور خپل بیبي سره مشوره وکړله چې روټۍ د ضرورت سیز دی دا میوه زیاتی سیز دی دا چې د کمو پیسو میوه راوړم دا به جمع کو او مونږ چې روټۍ وخورو بس وایو چې بس مونږ میوه وخوړه سنګ ادم لکه مونږ وخوړه هغه پیسې جمع کولې لږې لږې یو کال یې جمع کړې یو کال پس یې راواغستې په هغې به یې لرګي واغستل او د هغه لرګونې په خپله باندې 2 چته مسجد جوړ کو او هغه مسجد کې ابولبابه شاه منصوري صاحبي بره چت کې حافظانو د قرآن حفظ کو ناز او د مسجد وخت شوی 400 سال 400 کاله او چې مخکې مسجد جوړ شو اوس هم آبادو وی ما وی چې څه عجیبه سړی وی د محلې د ټولو نه لوی غریب او الله سره د سودا د ټولو نه ګرانه کړې ده نو من بنا مسجدا لله چا چې د خدای دپاره مسجد جوړ کو بنا الله بیتا یا قصرا فی الجنه الله به ورته جنت کې محل او ماڼۍ جوړه کړي نیتونه دا وکړو د خپل وس مطابق یو کس ته مالدار دی اپا مسجد کې 1000 روپۍ ورکي 1000 روپۍ ورکي خو د هغه آمدني څونه ده هغه 1 لاک ده نو هغه 1000 ورکي د غریب 100 روپۍ ده هغه 10 ورکي د هغه د 1000 د 10 برابر دي د دې وجې نه خپل مسجدونه ظاهري هم آباد کو باطني هم آباد نو من ازلمو څوک دی لوی ظالم ممن دا چانا منا چې من کوي مساجد الله خلق لرا د جرماتونو د الله نه ایوس کرا دا چې یاد کړی شي په پای کې اسمه نوم داغو او په مسجد کې خلک کیسو د الله یاد د دیو جنا مسجدونه په اعمالو آباد کو علما واقعا ذکر کړی دا تمیم داری رضی الله تعالی عنہ دا چې کله د شام نه هجرت وکړو مدینې ته نو هغه د ځان سره ډیوی راوړې وي او ور سره تیل هم راوړو چې کله راغی وی کتل مسجد نبوي کې هغه وخت کې هو بجلی نه وي تیاره بوا هغه کندیلونه او ډیوی ولګولې تیل یې پکې واچول او هغه بل کړل چې کله صحابه او محبوب علیه السلام راغی محبوب علیه السلام رڼا ولیدله دا مسجد نبوي کې رڼا چا کړې ده وی دا تمیم داری رضی الله عنه نبی علیه السلام انتهایی خوشحاله شو او وی کدی وخت کې زما لور وا اب ما تا ته په نکاح درکړې وا یو صحابي ناستو نوفل ابن حارث رضی الله تعالی عنہ محبوب علیہ السلام ته وی چې زما لور شته ده زید ته په نکاح ورکوم هغه صحابي خپل لور د ته په نکاح باندې ورک چې محبوب علیہ السلام دونه خوشاله شو چې په مسجد کې رڼا لګو نو من ازلمو سوک دلوی ظالم ممن دا چانا منا چی من کوي خلق لرا مساجد الله د جمعتونو د الله نا ایوس کرا دا چی یاد کړی شي پیها پای کې اسمه نوم داغو وسع او کوشش کوي پی خرابها په خرابولو داغه کې خرابی د مسجد دودا یو ظاهری نړول یو باطینی چې دن پکې د آداب و خیال انسان نسات لکا حدیث کے راضی محبوب علیہ السلام فرمائی کل انسان مسجد تراغے او دی چپ کے ناستو دمونس پا انتظار کے دے دت بغینی ہی پا دے انتظار باندے دمونس عمر ثواب کی او چکل دی ذکر کے مشغولی چپ فرشتے دو تو دعا کی اللہم اغفر لہو اللہ دے کس تبخنو کی اللہم ارحمو اللہ پا دے کس باندې رحمو کی فرشتے ورته دعاگانی او چې کله دنیاوی خبری شروع کی وی دا فرشتہ ورته آواز کی چې
اسکت یا ولی الله، اے د خدای دوستا چپ شه. چې کله دی بیام چپ نشي، بیا دا فرشتہ سکی ورته آواز کی اسکت یا بغیض الله، اے د خدای دشمن چپ شه. او چې کله بیام چپ نشي دنیاوی خبرې کی، بیا ورته وی چې اسکت علیک لعنت الله، پتا باندې د الله لعنتی چپ شکه. نو دا د مسجد آداب و خیال چې انسان نساتی وسعا فی خرابها، دا د مسجد خرابی ده. او علماء بلا آداب ذکر کړی دي د مسجد، چې د مسجد د آدابو دا خیال انسان ساتي. پای کې اوسو درته لومبه چې کله مسجد ته انسان راځي نو دعا وایي، خیخ پر ادن کی اللهم افتح لی ابواب رحمتک. ور دې دعا ته سوچ کو، اللهم اے الله افتح لی ابواب رحمتک، الله ما ته د خپل رحمت دروازه نه دروازې روانې کولو کی. مسجد ته فاسقم راضی، مسجد ته کافرم راضی، مسجد ته تماشګیرم راضی. الله ز تانه دعا کوم ما باندې د خپل رحمت دروازې کولو. او د رحمت نه مراد دلته علما وی اخروی رحمت. الله که د قبر معامله ده پاغي کې په ما رحمت وکي، که د سوال او جواب معامله ده پاغي باندې په ما باندې رحمت وکي، یعنی اخروی چې سونه دي الله په ما باندې رحمت. بیا انسان را دل نشي نو 2 رکعات تحیت المسجد. تحیت المسجد، تحیه اصل کې سلام توی، مونږه پښتو کې السلام علیکم. څوک 2 کسان ملاویږي کنه یو بل سره سلام کی. دا تحیت المسجد مطلب داره چې زه د مسجد سره ملاقات کوم، په د باندې سلام کوم، په دغه کې سلام کې 2 رکعات مونږ کوم چې زما مسجد سره ملاقات وشو. دا غینا پس چې کلا دا آداب دي مسجد تحیت المسجد 2 رکعات د آداب دي. بل په مسجد کې با اغستل او د خرڅولو معاملې نه کو، چې غنم می پتا په دونه خرڅ کړلو او ما په دونه خرڅ کړل. خرید او پیروخت دا په مسجد کې نه کو. مسجد شاهي دربار دی او شاهي دربار ته چې څوک لړ شي هغه داسې کار نه کی چې پاغه باندې امیزبان خپشي ورخه. نو چې کله موږ د الله دربار ته راغلیو داسې کار اونو کو چې پاغه باندې الله خپشي. او الله دې معافیو کی موږ نن ټول د مسجد د آداب او خیال نه ساتو، موږ وایو دعاګانې کو قبليږي نه سبا قبول شي. بل په مسجد کې با د روښوي شیز اعلان بالکل نه کو، او کو کې دا وایي چې خدای پیدا ولنه کی. مسجد د روښوي سيزونو اعلانونه په مسجد کې نه کو. بیا په مسجد کې با आवाज تیز نه روباسو. د دې وجه نه علماء لیکلي دي چې دا موبایل مسجد ته د سر نه راړل نه دي پکار، کچره رام یېړې بالکل سایلنٹ کول پکار دي. سونه تیز आवाज په مسجد کې بیاي. په مسجد کې به دنیاوی خبرې نه کو، دنیاوی خبرې دا آداب. بل په مسجد کې چا سره په ځای باندې جګړه نه کو چې دې زه زما جانواز خور دې تپې ولې ناشته. مسجد د چا میراث نه دی، بس دا د الله کور دی. سو پړم بیراغه طریقه دارا ګورا مون الله دې مافیو کی طریقه د جمعې پرز به یو دروازې سره هغه زیناستی، بل باغ ګټ کې ناشتي، بل باغ ګټ کې ناشتي، زې په زیناستی. طریقه دا چې کم لومبه راغی اذان وی نو بدی ذکرې، بلکې ورپسې راغی بخي طرف ته کینی، بل بغس طرف ته، بیا بل خي طرف ته، بیا بل غس طرف ته. داسې لومبه سب برابر شو، بیا دویم سب شروع کی، بیا دریم سب. داسې طریقه چا سره په زینو جګړه نو. مسجد کې به د مانځه والا مخې ته نه تیریږي، د منځګزار په مانځه ولاړ دی مخې ته به نه تیریږي.
په مسجد کې به توکاڼي نه توکو، توکاڼي به نه توکو، ګنده څیزونه به نه استعمالو، نسوار به په مسجد کې نه اچو. دا د مسجد د آدابو خلاف ده. هغه ځای د اودسونو ځای ټول د نسوار د دغه ډک وي چې بار راځو بار یې وغورځو که ایو بل ته یې لکه په جومات کې نسوار اچې ګوره دا فلسفیان وي که نه وي زه په جومات کې نسوار نه اچوم زه په خوله کې نسوار اچوم. نو په مسجد کې به توکاڼې نه توکو، د ګندګۍ څیزونو نه به اجتناب کو. چې راځو بدن جامې دا چې د نجاست نه پاکي. محبوب علیه السلام به څه وي کله پیاز کچه څیز وخورئ مسجد ته مه راځئ. وجه څه وه؟ پر مسجد د فرشتو ماحول دی او هغې ته د دې نه تکلیف وي. نو که یو کس تماکو کې ګوډو کې او سمې څښا خولې تیزي او بیا مسجد ته راشي او بل سره سب کې ولاړي، لہذا د دې خیال ساتو. ها په مسجد کې به کثرت ذکر کو، بس چې راشو دنیاوي خبرې اډوکو نه، بس د الله ذکر کې مشغول وي. او مسجد ته به داسې واړه نه راولو چې هغې د مسجد د یعنی هغه په خپل پاکې او ناپاکې نه پوهېږي او که ادب هم ورته خولي ریولو ځان سره سب کې ودرولی شو ښه چې هغه ته آداب ښایو. داسې مونږ یې شاته پریرو دلته مونځ کې بس بیا په یو بل راایښي. لیونۍ به مسجد ته نه راولو. او کله چې د مسجد نه بیا وضو نو بیا دعا وایو اللهم انی اسألک من فضلک. الله اوس خو د مسجد نظم بیا دنه دعا کوم ستا د فضل سوال دنه کوم او دلته علماوی د فضل نه مراد دنیا ده. الله اوس دنیا ته ځم په دنیا کارونو کې الله په ما باندې فضل وکړي. نو د دې آداب او خیال چې انسان ساتي زندگی به بدلیږي وکنه. چې کله باتروم ته په آدابو سره لړ شي بیا اودس په آدابو سره وکړي، بیا مسجد ته په آدابو سره راشي، بیا په آدابو سره مونځ وکړي، دا مونځ به کمالي وکړي. د دې وجې نه نو وسعا فی خرابها کوشش کوي په خرابولو د مسجد کې، یعنی د آدابو خیال نه ساتي. اولئکا دغه خلق ما کان لهم نخایږي دی لرا ان يدخلوها دا چې داخل شي دی مسجدونو ته الا خائفین مگر پیر سرا. یا خدا مسلمانانو ته وي چې مسجدونو ته راځي نو د الله یره زړه کې راولي. یا دا پیشنګویي ده چې مسلمان به الله غالب کی. دا کافران چې کله مسلمانان په مسجدونو کې ناسي دا کافر اسلام ته برا داخليږي، مسجدونو د مسلمانانو ته چې راځي نو یریږي به د دې مسلمانانو نه، یعنی اسلام به الله غالب کی. نو اولئک دا کسان ما کان لهم نخایږي دی لرا ان يدخلوها دا چې داخل شي دی مسجدونو ته الا خائفین مگر پیر سرا. څوک چې د مسجدونو نه خلق منکی الله سزا د هغې ذکر کی. لهم دی لرا فی الدنیا په دنیا کې خزي رسوایی ده، الله به ذلیل کی رسوا کی به یاد چا دو لاس نه به وجنی خلق بور پوری بدردوی یعنی خزي روم به الله دنیا کی شر. ولهم دی لرا فی الاخرت فاخرت کے عذاب عظیم عذاب ډیر لوی دی. ومن ازلمو سوک دی لوی ظالم ممن دا چانا منا چې من کوي خلق لرا مساجد الله د جمعتونو د الله نا ایوز کرا دا چې یاد کړی شي پیها پای کې اسمه نوم داغو وسا کوشش کوي پی خرابها په خرابولو دای کې. اولئکا دا کسان ما کان لهم نخایږي دی لرا يدخلوها دا چې داخل شي دی مسجدونو ته الا خائفین مگر پیر سرا. لهم دی لرا فی الدنیا په دنیا کې خزي رسوایی ده ولهم دی لرا فی الاخرت په آخرت کې عذاب عظیم عذاب لوی دی. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.
अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बिअददि कुल्लि मालूमिन लक। अल्लाहुम्मा नव्विर कुलूबना बिल कुरआन व ज़य्यिन अखलाकना बिल कुरआन व नज्जिना मिनन नार बिल कुरआन व अदखिलनल जन्नत बिल कुरआन। आमीन आमीन बिरहमतिका या अरहम।